عاقب جاوید د پاکستان ټیم هډ کوچ منتخب کېدو نه پس بیان جاری کړی دی چې د پاکستان ټي20 ټیم کې به تاسو له ډېر غټ چینجز ملاویږي. د پاکستان ټي20 ټیم کې به ډېر غټ چینجز کېږي. دې بیان نه پس د بابر اعظم مخالفین اکټیو شوي دي چې عاقب جاوید به بابر اعظم هم د ټي20 ټیم نه ډراپ کوي. آیا بابر اعظم د ټي20 ټیم نه ډراپ کېدی شي که نه، په دې باندې خبره کوو. او عاقب جاوید مخکې د بابر اعظم او محمد رضوان حوالې سره څه ویلو په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. او تاسو به هم کمنټ کوئ چې آیا بابر اعظم د ټي20 ټیم نه ډراپ کول پکار دي که نه، کمنټ لازمي وکړئ. دا نه چې تاسو د بابر اعظم فین یې ځکه پرفارمنس له وګورئ، پرفارمنس نه پس تاسو کمنټ وکړئ چې آیا بابر اعظم د ټي20 ټیم نه بهر کول پکار دي، ډراپ کول پکار دي که نه، کمنټ لازمي وکړئ. زموږ چې کوم ټاپک دی هغه دا دی چې عاقب جاوید کوم سټیټمنټ جاری کړی دی چې ټي20 ټیم کې پاکستان ټي20 ټیم کې به تاسو ډېر غټ چینجز ملاویږي. عاقب جاوید سره لاسو کې اختیارات دي. د پاکستان هډ کوچ منتخب شوی دی چیمپئن ټرافي 2025 پورې. چیمپئن ټرافي 2025 پورې د پاکستان ټي20 میچز انتهایی کم میچز دي. زیات میچز د پاکستان ODI دي او ورسره ټیسټ میچز دي. مطلب ټي20 میچز د پاکستان ډېر زیات کم دي. خو کچره د عاقب جاوید په سربراهۍ کې پاکستان ټیم ښه پرفارمنس وکړو نو راتلونکي 2-3 کالو لدی د هډ کوچ کرسۍ سنبالولی شي. خیر په هغې باندې بیا بعد کې خبره کوو. خو د بابر اعظم مخالفین وایي چې د عاقب جاوید دغه بیان نه پس لږ داسې چې بابر اعظم به هم د پاکستان ټي20 ټیم نه ډراپ کیږي. جی د بابر اعظم حوالې سره مخکې هم عاقب جاوید ویلو چې بابر اعظم او محمد رضوان دوه اینکر پلیران دي. دی اله په ټي20 ټیم کې دی له اله اوپننګ پکاره چې کله ټارګټ 150 نه کمی پاکستان ته نو دی له اله اوپننګ کول پکار دی. جی دا عاقب جاوید ویلی دي. ښه اوس دا دواړه اینکر پلیران ولې دي چې دی دواړو سټرایک ریټ چې کوم دی تقریبا سیم دی او دی تیز گیم نشي کولی، دی هارد هیټینګ نشي کولی. جی په دې وجه باندې نو بابر عاقب جاوید ویلی دي چې دی دواړو له اوپننګ کول پکار نه دی او دی سره تیز بیټسمین وښکل پکار دی لکه فخر زمان شو یا سایم ایوب شو یا داسې حسیب الله هم ښه گیم کوي ایز اوپنر. نور هم د پاکستان پښتون چې کوم وکټ کیپر بیټسمین دی ینګ بیټسمین محمد حارث هغه هم اوپننګ کولی شي لکه یو تیز بیټسمین یو ورسره سلو بیټسمین. خو بیا دلته ویلي چې په ون ډاون کې هم بیا بابر اعظم نه دي ساتل پکار ځکه که چېرې سایم ایوب اوپنر وي او سایم ایوب آوټ کېږي نو بیا به هماغه رضوان او بابر اعظم په کریز باندې راځي. بل بابر اعظم او رضوان نه علاوه سلمان علي آغا هم په ټیم کې شامل دی چې دا غرول هم ایز اینکر پلیر دی او سلمان علي آغا انفارچونیټلی د پاکستان وایس کپتان هم دی. سلمان علي آغا له به زه خوش قسمته کلاړي ځکه ویم چې د ډیبیو د پاکستان په ټي20 ټیم کې ایز وایس کپتان کړی دی. وروره د پاکستان په ټي20 ټیم کې دې کلاړي ډیبیو ایز وایس کپتان کړی دی سلمان علي آغا. لکه دا زه به نااهلي ویم د PCB یا به د سلمان علي آغا خوش قسمتي ویم چې دومره خوش قسمته کلاړي دی چې ډیبیو هم د ټي20 ټیم کې ایز وایس کپتان کړی دی او دومره خاص پرفارمنس هم نشته دی. نو اینکر پلیران په ټي20 ټیم کې زیات ساتل بیا ته های سکور نشي کولی، بیا فاست گیم نه کیږي، بیا ښکته کلاړیان انډر پریشر کې هم راځي چې بارونه کم پاتې او سکور ولا زیات پاتې. نو په دې وجه باندې محمد رضوان خو کپتان دی د هغه د ټیم نه ډراپ کېدو چانسز خو ډېر زیات کم دي. نو د بابر اعظم مخالفین په دې وجه باندې وایي چې بابر اعظم به ډراپ کېږي. عاقب جاوید د بیان مطابق بابر اعظم به ډراپ کېږي، رضوان ډراپ کولی نه شي، کپتان دی. سلمان علي آغا چې کوم دی هغه وایس کپتان دی او سلمان علي آغا میډل اډر بیټسمین دی او بابر اعظم چې کوم دی 1 ډاون دی یا اوپنر دی. 2 ډاون او 3 ډاون باندې خو بابر اعظم ډېر زیات کم گیم کړی دی او ډېر زیات کم گیم کوي. نو ګورو به چې راتلونکي ټایم کې څه کېږي. خو چې کوم خبرې عاقب جاوید کړي دي نو د هغې نه اندازه دا لګي چې کېدای شي دی بابر اعظم د ټي20 ټیم نه ډراپ کړي. دې حوالې سره تاسو څه رایې لرئ کمنټ کې را سره شریکه کوئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.